نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل من علیها فان. هر کس په دې ځمکه باندې چې دی فانی دی بلکې ټول کائنات فانی دي. نو موږ د الله تعالی باقاعده هر وخت د هر څه احکام ښیي. نو چې کوم حکم فرض دي کوم شی فرض دی دا کوم فرض دی. نو دا میت موږ چې ټول به وفات کیږو نو موږ د یو څو خبرې پکار دي چې موږ مشرانو ته کشرانو ته ووایو د دې روزانه دوهرایي کوو. چې کوم کس وفات کیږي هغه سره کینو چې پوه دی داسې کوږوالی شروع کړي سینې اوچته شي او دا د حلق نه خرخره غوندې اواز راځي خرخره غوندې دا تقریبا د ناامیدۍ غوندې حسابي. نو مسلمان خو ناامیده کېږي نه هلته ملاقات ته به الله تعالی ته ځي. نو مرحوم د دې نه مخکې چې وفات کېدو والا یې دلته به کلمه شروع کړو خو دلته به دا نه وایي ته کلمه ووایه دلته به دا نه وایو چې ته کلمه ووایه ځکه انسان دی څه بل څه خولې نه خدو خېږي. اوس که دا کس واده کړی وي نو موږ به دا چلو کړو چې د ګورو به لکه چې که سړی وفات شو نو ښځه ورته کتیم شي او لاسه ورته لګولی شي او که ښځه وفات شوه نو په ځای د خدای نکاح ختمه شوه نو سړی ورته کتی شي لاس ورسره چې کوم دی نه شي لګولی. نو دا اوس موږ به سترګې پټې کړو او وبې لامبو فورا به لامبو دا لامبول خلک د جنازې د یو ګنټه مخکې لامبول پکار دي. که لامبول نه پس متیاز رایو نه صرف غذیه ووینځو انسان دی. نو موږ به داسې کوو چې دا ترتیب به برابر کړو نو موږ ته به الله تعالی اسانه کړي. بل دا چې لکه انتهایی احتیاط به کوو دا لامبو لګې به چې کوم دی محدود کسان وي خپل کسان به او پردې به خیال ساتو دا سترګې به ورته پټې کړو د لامبو نه پس دا ترتیب به برابر کړو خوله به ورته پټه کړو پټۍ به ورته ولګوو اپله لامبول هم چې کوم دی نو د هغې طریقې دي انشاءالله هغه هم بیان شي بل دا کې انشاءالله تعالی راځي. دا خلک وایي چې کور ته راشي دعا وکړي دا نشته پردي هم راشي خپل هم راشي او د جنازې کټ چې کوم دی نو دا ټولو چتولی شي خو کور نه به صرف هغه کسان اوچتوي چې کوم زنانه خو د یو طرف ته شي بیا ټولو اوچتولی شي. که زنانه دلته کېوي نو بیا به صرف هغه کسان زنانه به یو طرف ته کور غواړي ځکه ټول زنانه د ټولو هغه شان قریبي خپلوان نه وي چې نکاح ورسره خبره کېږي. نکاح چې نه کېږي هغه کسان به موجود دي. نو نماز جنازه چې کوم دی دا به او بار به چې کوم دی نو ټول به دا کټ اوچتولی شي بعضې کسان زنانو کټ مو اوچتوي دا زنانه به اوچتوي یا خپلوان به اوچتوي کټ کې دا مسایل نشته البته کور ته به ورته غیر محرمه نه ځي. جنازه کې بالفرض کوي نو ولي دي وکړي که نه نو هغه به ډېره ښه وي او که عالم وي نو هغه دې وکړي کنې برخوردار یا څوک چې پوهېږي هغه دې وکړي پکار دا چې برخوردار وکړي والد صاحب وکړي ولي دې وکړي دا به ډېره ښه وي. او باقي کفن ترتیب دې برابر کړي د کفن او د لامبولو خبره به انشاءالله په بل پروګرام کې کېږي دا لږ ټیمه دي. او باقي چې کوم دی نو د میراث خبره ده میراث چې کوم دی نو باقاعده موږ به میراث ورکوو خو د میراث نه مخکې دغه خبره ده د جړلو جړا چې کوم دی اکثر پیغمبر صلی فرمایي چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. نو دا به نه کوو چې ګریوان وشلوي په څو جاړو او هغه مونږ کې نه دی او فإن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه چې خلک ورسره باقاعده چې کوم دی په تکلیف شي نو مته جړا مرحوم د تکلیف رسیدو ته په عذاب ملاوي خو عذاب په دوه طریقو ملاوي کدي مرحوم ته پته چې ما بس بجاړي دی وصیت کې ما بس بجاړي او اسه جړا شتا خدا تیر ته جړا نشته ګریوان وسلول دا نشته بیا ما سم خپل جړلو ابراهیم رضی الله تعالی په برخوردار سے باندې او بل چې کوم دی جړا دا مدم پکار ده که سړی کوي دا رحمت طریقه ته قلبي ده زړه نرمي ده او بالفرض د زنانو आवाज بارتلم نه پکار جنازې نه مخکې وصیتو کې د کور کې وصیتو کې پس مجاړي. نمبر 2 که جاړي لګ لګا دغشتا ایجاد او دا ډیر نه. نمبر 2 موږ به چې کوم دی نو که ته پته نو بیا به ډېرې خامخا وصیت کوو او که وصیت موږ چې موږ پسې بجاړی دی خو بیا ډېره ګناه ده نو میت ته ګناه ملاوي هسې میت ته ګناه نه ملاوي ځکه دا د بل کار دی. نو لهذا ډېر احتیاط پکار دی. او بل دا چې لکه دا چې د دوی د حقوق دي نو که دوی بالفرض ټول نه مخکې حق و قرضه دغه دی حواله کړي د میراث نه مخکې. دویم چې کوم دی نو قرضې نه علاوه بیا دا لکه له د وصیت باندې عمل وکړي که وصیت یې لکه 200 روپۍ دی او د وصیت کړی وي چې دا زما ټولې پیسې مدرسې ته ورکوي بیا به صرف 10 زره ورکوو مدرسې ته 20,000 په ورځ تقسیمېږي یو درېیمه حساب وصیت کې راځي. نو انشاءالله دې به خیال ساتو او آینده سیشن کې به چې کوم دی نو بیا موږ
دا نورې مسلې بیانو دا یو لغونتي 2-3 سیشن کې به کېږي، تاسو ځین کې وي دا یاد کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.